ټول والدین او مشران لهم دغه طریقه پکار ده زمنګ د والد صاحب رحمهم الله وهم دغه طریقه وا چې کله به سفر باندې روانېدو خصوصا ما تبوي چې شروع د قرآن مجید سوره نبأ عما يتساءلون دې د وجه امام بخاری رحمهم الله په دې باندې یو مستقل باب لیکلی دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما تو فرمایل اقرأ علی القرآن چې په ما باندې د قرآن مجید تلاوت وکا او ما ورته عرض وکړه د الله حبیب قرآن مجید خو پتا سو نازل شوی دی زه څنګه پتا سو باندې تلاوت وکم نبی علیہ السلام راته فرمایل زدا خو خوم چې د ځان نه علاوه د بل نه د قرآن کریم تلاوت واورم دې چې علماء بیا ډېر ناشنا او عجیبه نکتې لیکلي یو نکته ده چې کله بل کس د قرآن پاک تلاوت کوي نو دی اوریدونکو ته باقاعده د غور د فکر د تدبر او د سوچ وخت ملاو شي او دین امام غزالی رحمهم الله فرمایي چې دا چا حکم وکړو نو دې سبب وګرځیدو د هغه چا د پاره چې څوک تلاوت کوي او دې اوري بهر حال کله کله خپل بچو ته خپل کشرانو ته حکم پکار د چراشي او زما وړاندې د قران پاک تلاوت کوي ما ته قران مجید ووري نو چې نن خپل یو ترتیب جوړ کو د خپل بچو نه باقاعده قران مجید په خپل اورو